ما د مولانا روم تفصیلی بیان کړو هغه لیکلی دي چې لیلا یو ورځ مجنون ته ووی چې دلته کېنه زه راځم. مجنون کېناست. لیلا چې کور ته لاړه خپلې خدمتګارې ته روټۍ ورکړه چې دا لار کې یو ملنګ ناست دی هغې ته ورکړه. هغې چې روټۍ وړې ده نو په لاره کې د مجنون نه مخکې یو بل ملنګ ناست و. نو هغه ته ویلي دي چې دا روټۍ دا وخوره. هغه خوړلې ده. په دویمه ورځ بیا، په دریمه ورځ بیا، په څلورمه ورځ بیا، پنځمه، شپږمه، اوومه، اتمه، نهمه، لسمه، دولسمه ورځ. په دولسمه ورځ لیلا پوښتنه کوي د هغه ښځې نه چې ملنګ درته څه وایي نه؟ وایي نه غږ نه کوي خو بس روټۍ وخوري او د لوښي اوچت کړم راځي. نو لیلا والا یو بل لوښی او چاړه ورکړي دي او ورته ویلي چې ملنګ ته ووایه چې روټۍ خو وخوره خو ستا لږه وینه زما په کار ده. چې دا ورغلی ده او ملنګ ته یې روټۍ ورکړې ده ته چې ستا وینه زما په کار ده. وی بیبي داسې چل دی چې د وینې والا ملنګ مخکې ناست. وی دا 12 ورځې تا روټۍ وخوړه ته نه یې؟ نه زه نه یم هغه مخکې دی. چې ورغلی دی مجنون داسې تیلی شوی دی ناست. روټۍ یې ورکړه لیلا راکړې ده چې دا خو واله خو ستا لږه وینه مې په کار ده. هغې ورته ویل چې دا لوښی راکړه چې اول د لیلا حکم بجا راوړم نو هغې نه پس به بیا روټۍ وخوړه. نو دا کم کم ځایونو کې چې وینه ډېره وي دا ځایونه یې ټول غوڅ کړي دي او کټوري کې وینه ورته اچولې ده. نو لږه غوندې ترې وتې ده غوڅ شوی وی لیلا ته ووایه چې ستا په فراق او جدایۍ کې دغه وینه پکې پاتې وه دغه واخله. نو مونږ دې وخت کې که خیال وکئ هغه د روټۍ مجنونان دي ویني والا مجنون را کې نشته. تاسو خیال راغلی. عرض مې دا و چې صاحب حال هغه سړی کېږي چې هغه خپل زړه، خپل دماغ، خپل شان و شوکت د هر څه په محبوب باندې قربان کړي او محبوب سوا د الله نه بل څوک نشته. چې د یو محبوب درد د پړه کې راغو د دنیا ټول دردونه به ستا دړه نه وځي. مولانا روم وایي چې بادشاہ لیلا ته وی گفت لیلا را خلیفہ کان توی، گفت لیلا را خلیفہ کان توی، از تو مجنون شد پریشان و غوی. تا څه شی چې تا دا سړی داسې لیونی کړی دی؟ بادشاہ ورته وایي. بیا ورته وایي چې از دیگر خوبان تو یفز نیستی، از دیگر خوبان تو یفز نیستی. ته خو د نورو معشوقو نه ډېره ښایسته هم نه یې، نو ولې دې دا سړی لیونی کړی دی؟ لیلا ورته وایي چې گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. چپ ته مجنون نه یې ځکه ما ته وایي چې ته ښایسته نه یې. او بیا ورته وایي چې دیده مجنون اگر بوده تو را، دیده مجنون اگر بوده تو را، ہر دو عالم بے خطر بوده تو را. او بادشاہ کتا د مجنون سترګې لرلې او د مجنون په سترګو دې ماته وکته نو ټوله دنیا کې به سرفراز شي. ستا سترګې د مجنون نه دي ځکه ماته وایې چې ته ښایسته. بیا وایي چې معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، اللہ بھی مجنون کو لیلا نظر آتا ہے. د معشوقې رتبه دې که په قیامت کې ولیده د الله انوار او تجلیات چې څه وخت کې شغلې وهي مجنون به وایي چې دام لیلا ده. اوس دا ما تاسو ته عرض وکړو چې دا د صاحب حال خبرې دي که نه، د صاحب قال نه دي.